बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहम क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज शुरू। नंबर एक्सरसाइज की कौन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 1 है 180 kg car is 80 kg car is traveling with a speed of 15 meter per second. What is the magnitude of the horizontal net force that is required to bring the car to a halt in a distance of 50 meter? دا وایي چې یو 1580 kg کار دی چې هغه روان دی په 15 میټر پر سیکنډ سپیډ سره. نو دې له به څومره فورس پکار وي چې په 50 میټر ډسټنس کې دا ودرئ او مطلب ریسټ کې راشي. نو تاسو ګیون ډیټا ولیکئ. نو تاسو ته بیا اکویشن معلومیږي چې دې له کوم اکویشن پکار دی. صحیح ده. نو ډیټا ګیون کې موږ له څه شی راکلی دی؟ موږ له یو راکلی دی ماس of the car چې هغه دی 1580 kg. بلې راله راکلی دی سپیډ چې دا سپیډ به زموږ سره راځي وی آی. صحیح ده. وی آی چې کوم دی دا زموږ سره 15 میټر پر سیکنډ دی او فاینل وی اف چې کوم دی هغه به زموږ سره 0 راځي ځکه چې دا ودرول دی. نو وی اف به برابر شي 0 او ډسټنس یې موږ له راکلی دی ډسټنس اس چې هغه دی 50 میټر. ریکوایرډ څه شی دی؟ ریکوایرډ پکار دی زموږ سره نیټ فورس پکار دی چې دا ګاډی سټاپ کړي، فورس غواړي. صحیح ده. نو د فورس لپاره خو موږ فارموله ویلې وه چې فورس چې موږ فایند کوو نیټ فورس نو هغه زموږ سره برابر و د اف برابر و د ام ای. صحیح ده. خو دلته زموږ سره اکسلریشن ای نشته. نو موږ به ولیکو to find A to find acceleration A موږ به use کو equation use the equation کوم equation دی له use کو دله موږ equation کپرس کو فرست equation of motion موږ use کوو. نو په هغې کې موږ سره ټایم ټي پکار دی. موږ سره ټایم ټي نشته دی. سیکنډ equation کې هم ټایم پکار دی، ټایم موږ سره نشته دی. نو تھرډ equation به یوز کو کاینمیټک equation چې موږ کوم مخکې ویلي په چپټر 2 کې. نو موږ به اکسلریشن فایند کړو. چې اکسلریشن فایند کړو بیا به موږ ماس او اکسلریشن ملټیپلای کو فورس به زموږ سره معلوم شي. نو موږ به تھرډ equation of motion یوز کو چې هغه زموږ سره و 2as برابر و د وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر. صحیح ده. نو په دې کې چې کوم دی باب اوس زموږ سره برابر د څه راشي چې ای موږ دې خوا پاتې کوو او دا 2 او اس ته دې خوا راوړو. نو ای به زموږ سره برابر راشي د وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر او ډیوایډ به کو دا 2 او اس به دې خوا راشي. نو دا په ډیویژن کې ولګي، دلته ملټیپلیکیشن کې دي. صحیح ده. ویلیو پکې پوټ کړئ. نو اکسلریشن ای به زموږ سره برابر راشي وی اف زموږ سره 0 دی نو 0 سکویر ماینس او وی آی زموږ سره چې کوم دی نو 15 میټر پر سیکنډ دی. نو 15 میټر او پر سیکنډ او دا سکویر. صحیح شو. او بیا یې ډیوایډ کوي په 2. نو 2 شو او ضرب اس زموږ سره دی 50 میټر. نو 50 میټر بشي. نو دا چې تاسو ملټیپلیکیشن ایډیشن د دې وکئ دا 15 چې تاسو سکویر والی د دې 15 به سکویر والی بیا به دلته لاندې 100 جوړیږي که نه 50 چې 2 سره ملټیپلای شي نو 100 بشي. نو دا به پې ډیوایډ کوي. صحیح ده. د 15 سکویر چې والی هغه به پې ډیوایډ کوي. نو زموږ سره به راشي انسر 2.25 او اکسلریشن دی نو میټر پر سیکنډ سکویر دا میټر دی. نو دا
صحیح ده دا میټر دی او دا میټر چې کوم دی دا سکویر میټر دی ځکه دا سکویر دی میټر سکویر او سیکنډ سکویر نو د دې میټر نه یو میټر د دې سره کټ شو او یو میټر پاتې شو او سیکنډ سکویر پاتې شو نو میټر پر سیکنډ سکویر دا زموږ سره اکسلریشن پوینټ شو صحیح ده اوس چې کوم دی موږ ولیکو to find if we use second law صحیح ده second law چې موږ یوز کوو second law څنګه f برابر د ma ٹھیک شو نو په دې کې ویلیو پټ کړئ f به زموږ سره برابر راشي m زموږ څه دی 11580 kg صحیح ده او ملټیپلای ساري په دې کې یو شی زموږ نه پاتې شو دا ماینس چې کوم دی دا ماینس وی سکویر دی نو دا ماینس 15 سکویر راغی نو دلته جواب زموږ سره دلته دا ماینس 2.25 راځي نو دا ماینس اکسلریشن په موږ ولیکو 2.25 میټر پر سیکنډ سکویر دا چې ملټیپلای کوي تاسو نو دې نه زموږ سره راځي 3555 دا کیلوګرام دی او دا میټر پر سیکنډ سکویر دی نو کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر زموږ سره راغی چې دا کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر زموږ سره د نیوټن برابر نو موږ به اف زموږ سره راغی 3555 نیوټن او دا زموږ سره فائنل انسر شه اف ریکوایرډ او دا ماینس راغی دا ماینس 2.25 دی نو دا ماینس چې د دې سره ملټیپلای شي نو دا به ماینس راځي ماینس مطلب دا چې دا هغه فورس دی اپوزینګ فورس دی د موشن اپوزیټ لګي صحیح ده موشن سټاپ کوي نو دا اپوزینګ فورس دی نو دا انسر به کله چې تاسو ته پته انسر چې کله په ماینس کې راشي نو هغه فورس به ټول مر هغه اپوزینګ د موشن د سټاپ کولو لپاره به استعمالي دا زموږ سره جواب شو صحیح شو question number 2 دی a bullet of mass 10 gram is fired with a rifle the bullet takes 0.003 second to move through the barrel and leaves with a velocity of 300 meter per second what is the force exerted on the bullet by the rifle which the bullet دی 10 gram او دا چې فایر شو نو په 0.003 سیکنډ کې چې کوم دی دا د رایفل د بیرل نه ووتو دومره ټایم کې نو کله چې دا د بیرل نه ووتو د شپېلې د خولې نه ووتو نو 300 میټر پر سیکنډ ویلاسټي وه نو څومره فورس په دې باندې اپلای شوی دی نو دې کې هم فورس پکار دی خو دې کې هغه فورس پکار دی چې کوم ویلاسټي مطلب موشن پیدا کوي نو د دې جواب به چې کوم دی زموږ سره پازیټیو راځي صحیح ده ګیون ډیټا تاسو ولیکئ موږ له څه شی راکلی دی موږ له ماس راکلی دی چې هغه دی 10 ګرام دا چې کیلوګرام ته موږ کنورټ کوو نو دا به دې کې ډیسیمل پوینټ دی هغه 3 نمبر اخوا لیفټ سایډ ته ویسئ نو دوه انسدادي او یو به موږ بل ولیکو نو 0.01 به شي بیا دې بل زیرو ته ضرورت نشته 0.01 او دا شو کیلوګرام اس آی یونټ ته موږ واړو صحیح ده بلې موږ راکلی دی په دې کې چې کوم دی وی آی زموږ سره زیرو دی ځکه چې دا بولټ د مخکې نه په ریسټ کې و نو وی آی دې ته په سوچ کوئ دا خو په کوېسچن کې داسې نه دي ورکړي نو وی آی زموږ سره زیرو راغی فاینل ویلاسټي چې کومه ده کله چې دا د بیرل نه وتو نو 300 میټر پر سیکنډ نو فاینل ویلاسټي زموږ سره 300 میټر پر سیکنډ شوه او ټایم ټي موږ له په دې کې راکلی دی 0.003 ټایم ټي 0.003 سیکنډ اوس په دې کې هم موږ نه چې کوم دی ریکوایرډ موږ نه څه غواړي ریکوایرډ په دې کې غواړي چې څومره فورس په دې باندې ولګېدو نو هغه فورس نیټ فورس چې کوم دی هغه به موږ فایند کوو خو د فورس د فایند کولو لپاره
اول پکار چې موږ اکسلریشن فایند کو. نو ټو فایند اکسلریشن چې موږ فایند کوو نو په دې کې موږ سره ټایم ټي شته دی. نو فرست اکویشن اف موشن ور موږ استعمالولی شو. ډایرکټ به داسې ولیکو. ګوره هغه زموږ سره داسې فرست اکویشن اف موشن داسې وي اف برابر و زموږ سره د وي آی پلس اے ټي داسې و که نه. نو اوس چې موږ اے دپاره اکویشن جوړو نو دا به زموږ سره داسې شي چې اے به برابر شي دا وی آی چې د دې خوا راوړو نو ماینس به شي. نو وي اف ماینس وی آی او ډیوایډ بای ټي. دا ټي دلته ملټیپلیکیشن کې د دې خوا چې راوړو نو په ډیویژن کې به لګي. نو ډیوایډ بای ټي به شي. دا زموږ سره د اکسلریشن دپاره اکویشن شو. په دې کې ویلو پوټ کړئ. نو وی اف زموږ سره څه دی 300 میټر پر سیکنډ دی ماینس وی آی زموږ سره 0 دی او ډیوایډ بای ټایم ټي چې هغه دی زموږ سره 0.003 سیکنډ. نو اکسلریشن ای به زموږ سره برابر راشي په دې کې د 1 او 5 صفرونه پسې راځي. صحیح ده. او میټر پر سیکنډ سکویر دا میټر او دا سیکنډ برخیږي بیا نو سیکنډ سکویر ته جوړیږي. نو میټر پر سیکنډ سکویر دلته اکسلریشن زموږ سره پازیټیو راغی. صحیح ده. اوس چې کوم دی ټو فایند فورس نو وی یوز سیکنډ لا اف موشن با استعمال کو چې هغه زموږ سره څه هغه زموږ سره وا اف برابر و د ام ا. صحیح شو. نو په دې کې ویلو ورته وایي اف به برابر راشي ماس زموږ سره څومره دی 0.01 kg او ملټیپلای اکسلریشن زموږ سره څومره دی نو دا دی 1 लाख میټر پر سیکنډ سکویر. دا چې تاسو د یو بل سره ملټیپلای کوئ نو دې کې دا 2 نمبر پس اشاریه ده نو دې کې تاسو اشاریه دې خورا ولای 2 نمبر دې خورا ولای دا 2 زیروګان به ختم شي او 1000 به زموږ سره پاتې شي. نو فورس اف په زموږ سره برابر راشي د 1000 او کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر دی چې هغه زموږ سره د نیوټن برابر دی. نو موږ ډایرکټ نیوټن ولیکو. دا زموږ سره انسر راغی. شو کوېسچن نمبر 3 کې وایي a 2000 kg vehicle traveling at 94 km per hour چې هغه دیو کنورټ کړی دی 26 میټر پر سیکنډ ته can be stopped in 21 second by gently applying the brakes. وایي چې دا 2200 kg ویکل دی گاړه دی چې هغه په 26 میټر پر سیکنډ سپیډ سره دی که په قلاره بریک اپلای شي نو په 21 سیکنډ کې چې کوم دی دا موږ سره ودرېږي. it can be stopped in 3.8 second او که په مطلب په تیزۍ باندې بریک اپلای شي نو په 3.8 سیکنډ کې هم دا زموږ سره ودرېدی شي. نو what average force is exerted on the vehicle in both of these stops. نو په دې دوه کنډیشن کې به کوم دی زموږ سره څومره فورس اپلای کیږي. په دې اولنی کیس کې به څومره فورس اپلای کول غواړي په دې دویم کې به څومره فورس اپلای کول غواړي چې په 3 سیکنډ کې ودرو. نو ګیون ډیټا د دې نه تاسو ولیکئ. ماس موږ راکړی دی 2200 kg دی. ویلاسټي وی آی دلته وی آی راځي. صحیح ده. دا وی آی چې د گاړې مخکې نه په دې سپیډ روان دی دا موږ راکړل ده 26 میټر پر سیکنډ او وی اف به 0 راځي ځکه چې گاړه ودرول غواړي. نو وی اف به زموږ سره 0 راځي. ټایمونه چې کوم دی موږ له 2 راکړل دي نو موږ به ولیکو ټایم T1 چې هغه موږ راکړلی دی 21 سیکنډ او ټایم T2 چې هغه موږ راکړلی دی 3.8 سیکنډ. نو دې لپاره به اوس د دې دوه کنډیشن لپاره موږ اکسلریشن فایند کوو. صحیح ده. نو دا اولنی
केस द पारा मंगा गुरु फॉर फर्स्ट केस चाहे कि T1 दे जमंग सरा 21 सेकंड सही दा फाइंड एक्सेलरेशन 1 सही दा वो एक्सेलरेशन 1 बपायन कवर वाली नो एक्सेलरेशन 1 जमंग सरा सवा एक्सेलरेशन से बराबर हो एक्सेलरेशन से बराबर हो द A इज इक्वल टू VF माइनस VI और डिवाइड बाई T चिदल तबा T1 राशि सही दा नो मंग सवा एक्सेलरेशन बराबर एक्सेलरेशन 1 बराबर राशि VF जमंग सरा 0 दे माइनस VI जमंग सरा चिकम दे नो 26 मीटर पर सेकंड दे दलपुर तक गुजू खपदी के रिक्वायर्ड डेटा मंग देने दिली करे रिक्वायर्ड चिशे पकार दी नो पर रिक्वायर्ड के मंग सरा F1 पकार दे आउ दवा शांति F2 पकार दे पदवाना कंडीशन के नुदा पर डिवाइड को पर T1 मानी ची T1 जमंग सरा 21 सेकंड है सही दा नो 26 चितासु पर 21 मानी डिवाइड कई नो दमंग सरा वाराशी 1.238 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही शुदा जमंग सरा एक्सेलरेशन 1 रा गए वस चे F1 मंग पायन को नो F1 बा जमंग से बराबर शी द M और एक्सेलरेशन 1 नो F1 बराबर शो मास जमंग सरा दे 2200 kg और N2 दा जमंग से माइनस की जा जवाब रहा है तो दा माइनस 26 थे सही दा नो दा माइनस रहा है और N2 माइनस 1.238 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दाची मल्टीप्लाई कई नो F1 बा जमंग से बराबर राशि द माइनस 2723 और दा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन दा जमंग से न्यूटन बराबर रहे नो दा जमंग सरा केस 1 की जिकम दे दा जमंग से F1 शो सही फा दा जमंग से यो आंसर शो बल केस 2 चिकम दे चाहे कि जमंग सर T2 जमंग सर रस दे आगे के T2 जमंग सर 3.8 सेकंड नोर दे दफार मंग एक्सेलरेशन पाइन को फाइंड एक्सेलरेशन 2 चाहे जमंग से बराबर राशि A2 बराबर राशि जमंग सरा द VF माइनस VI डिवाइड बाई T2 पदी की वैल्यू पुट कई नो A बदमंग सा A2 बदमंग सा बराबर राशि VF जमंग सर से 0 दे और माइनस VI जमंग सरा 26 मीटर पर सेकंड दे और डिवाइड बाई टाइम 2 चाका जमंग सरा 3.8 सेकंड दे दाची तासु 26 पर 3 मानी डिवाइड कई नोरदीन बदमंग सरा राशि एक्सेलरेशन A2 बराबर राशि द माइनस 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दाता से कैलकुलेटर मानी का वही दाओ मंगा तो सीधा कुछ वीडियो पे रोक दी नो दा एक्सेलरेशन 2 मंग से मालूम शो वसमा ची F2 मंग पाइन को टू फाइंड F2 नो आगा इक्वेशन इस्तेमाल कैसे करना यूज सेकंड लॉ ऑफ मोशन सही ना नमंग सबा F2 बराबर राशि द M और A2
نو F2 برابر شو M زمونږ سره دی 2200 kg او N2 minus 6.8 meter per second square. دا چې تاسو دوه ملټیپلای کړئ نو تاسو به جواب راشي F2 به برابر راشي دا ماینس دی نو ماینس کې به راځي ماینس 14960 ماینس 14960 او کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير نو دا زموږ سره د نیوټن برابر دی نو F2 زموږ سره دا راغی 14000 مطلب په 21 سیکنډ کې چې کله موږ دغه ویلاسټي زیرو کو نو موږ لا لګ فورس پکار دی 2723 نیوټن صحیح ده دا لګ فورس پکار دی خو که فرض کو دغه ویلاسټي موږ په 3 سیکنډ کې زیرو ته راولو نو بیا دومره فورس پکار دی 14960 نیوټن نو دا دوه جوابونه شو صحیح شو او دا کوېسچن نمبر 3 شو کوېسچن نمبر 4 that you want to move a 500 Newton crate across a level floor. To start the crate moving, you have to pull with a 230 Newton horizontal force. Once the crate breaks loose and start to move, you can keep it moving at constantly velocity with only 200 Newton. Now what are the coefficient of the static and kinetic friction? صحیح ده دي کې static او kinetic friction coefficient find کول غواړي given data تاسو ځان سره ولیکئ given کې موږ له چې کوم دی نو دا you want to move a 500 Newton crate صحیح ده نو دا weight شو چې weight زموږ سره موږ ویلو چې weight زموږ سره د normal force برابر نو موږ و normal force په Fn سره represent کاو نو normal force موږ ولیکو 500 نیوټن صحیح ده او you have to pull with a 230 نیوټن صحیح ده نو دا Fs چې کوم دی Fs او کوم چې موږ فورس اپلای کوو static friction چې کوم فورس اپلای کوو موږ چې کوم اپلای کوو هغه په میګنیټیوډ کې برابرۍ خو صرف په ډایرکشن کې اپوزیټ نو موږ به static friction فورس چې هغه Fs سره موږ represent کاو هغه به ولیکو موږ 230 نیوټن صحیح شو او پاین کول څه غواړي پاین کول غواړي required زموږ سره ده میو اس او میو کې کاینټیک دا دوه زموږ سره پاین کول غواړي نو فارمولا مونږ ویلې و چې Fs زموږ سره څه برابر وو Fs زموږ سره برابر وو د میو اس انټو Fn نارمل فورس صحیح ده نو اوس مونږ دلته میو اس کاینټ کاپ سټیټیک فریکشن کوفیشنت اف سټیټیک فریکشن فایند کو نو میو به په دې سات پاتې کو او دا Fn نارمل فورس دا دی خراوند ته ملټیپلیکیشن ته په ډیویژن کې ولګي نو فارمولا موږ صدا جوړ شي چې میو اس برابر شي د سټیټیک فریکشن اس او ډیوایډ بای نارمل فورس n نو په دې کې تاسو ویلیو ورپوټ کړئ چې سټیټیک حالت کې زموږ سره دغه څه دی Fs څه دی هغه 230 دی او نارمل فورس خو زموږ سره همغه دی نو Fs چې کوم دی موږ ولیکو سوري 230 نیوټن ډیوایډ بای نارمل فورس خو همغه 500 نیوټن دی صحیح ده نو هغه 500 نیوټن نو دا 230 د دې نه دا یو صفر د یو صفر څخه کټ کوي او 23 په 50 باندې ډیوایډ کوي نو زمونږ سره جواب راځي میو اس برابر راځي د دې نه دا تاسو ډیوایډ کړئ د دې نه راځي 0.46 او د دې یونټ نشته صحیح ده دا نیوټن د نیوټن څخه کټ شو او دا یونټ لیس یو کانسټنټ دی نو coefficient of static friction زموږ سره راغی 0.46 صحیح ده اوس چې پاینټ کو مونږه میو کې نو هغه لپاره موږ څه فارمولا وا چې F کې کاینټیک فریکشن
زمونږ سره برابر و د میو کې انټو اف ان نارمل فورس. نو دا فارموله چې د میو د پاره جوړه کړي دا اف ان ته دې خوا راوړوئ نو میو کاینیټک به زمونږ سره برابر شي د اف کې کاینیټک ډیوایډ بای نارمل فورس اف ان. نو په دې کې چې تاسو ویلیو پوټ کړئ نو میو کې به زمونږ سره برابر راشي اف کاینیټک زمونږ سره څومره دی 200 دی. صحیح ده. کاینیټک فورس به زمونږ سره 200 نیوټن دی نو 200 نیوټن ډیوایډ کړئ نارمل فورس بیا هم زمونږ سره 500 نیوټن دی. نو دا 2 صفرونه د دې 2 صفرونو څخه ختم کړئ او 2 په 5 باندې ډیوایډ کړئ نو ستاسو سبا میو کې ویلیو راشي 0.4. صحیح شو. بس دا د دې نه جواب راځي. صحیح شو. دا میو کاینیټک شو او دا میو سټیټک شو. صحیح شو. نن دومره بس دی. تھینک یو فار واچینګ.